شیطانم ناست د انسان د زړه ته او د دماغو ته وسوسې غورځوي. د هغه شیطان نوم وسواس دی، او چې کم شی د انسان زړه ته او دماغو ته غورځوي، که په ویښه او که په خوب کې هغې ته وسوسه وایي. نو دغه خوب چې دا د خطرې خوبي، د یرې خوبي، هغې ته شیطانی خوبونه وایي. او کله دریم یو قسم بل خوبم انسان اینی چې دې دروازې سکی د شپې غیني، لکه زمیدار دروازې ګیاري بي، پټي کې خدمت کوي، د شپې دا خوبونه اینی. یا لکه کلندر د شپې په خوب کې چغې وي پېښور له باروبار. دا دروازې چې دې کم کار کوي اول د شپې له په دې ذهن کې راشي. زمونږ عربی کې دې ته حدیث النفس وایي. د زړه او د انسانی نفسی خیالات دا د انسان د زړه ته راځي. درونو درې قسمه خوب انسان اینی. پیغمبران هم اینی او د پیغمبرانو وارثان هم ویني، او نیکان مسلمانان او کافران هم ویني. خو د پیغمبر خوب وحی وي. پیغمبر چې کلم خوب وویني هغه رښتیا بالکل. د پیغمبر زړه ته د شیطان وسوسې نه راځي. د پیغمبر زړه ته د الله د طرف نه الهامونه راځي. د دې وجې نه علما لیکي چې د هر پیغمبر خوب وحی ده. حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدل چې دا زوی د هلال کا، او بیا زوی ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچې خوب کې مې ده ولیدل چې د تا حلالومه. اوس ګوره خوب د پیغمبر دلیل دی، او زمونږ خوب دلیل نه دی. که مونږ چا په خوب کې ده ولیدل چې زوی حلالو نو دا به نه حلالی. زمونږ خوب دلیل نه دی، د پیغمبر خوب شرعي دلیل دی. فوراً حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه خوب باندې عمل وکړو، زوی بیابان ته بوت او څه میلو، او الله تعالی بیا وله خیر ورکو. خو ابراهیم علیه السلام په هغه خپل خوب یو عمل وکړو. دارنګې حضرت یوسف علیه السلام خوب ویني، او بیا پلار ته وایي یا بتی انی ارا فی المن یا اذ قال یوسف لابیه. یوسف علیہ السلام پلار ته وایي یا بتی ای زما پلاره ما یولس ستوري ولیدل، نور او سپومې مې ولیدل چې ما ته په سجده پراته دي. دا ګوره لا ماشوم دی، د الله له طرف نه ورته دا یو الهام وشو. الله تعالی ورته په زړه کې دا واچوله انی رأیت 11 کوکبا یولس ستوري والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. نور او سپومې دی او ما ته سجده کوي. پلار یې پوه شو 11 ستوري ستا 11 سرونه دي، او نور سپومې دی مور او پلار دی. دا به ستا تابع وي، د خپو ته به یو ځل در غورځېږي. زر یې ورته ووي ګورې بچې د دې خوب ال چاته ونه وی ګورې د خوب په تعبیر به دې رونه پوه شي. نو ستا خو مشران رونه دي، هغوی چې ته دا برداشت کوي چې موږ د یوسف خپو له لاړ شو. هسې نه څه چل درته جوړ نه کړي. دا رښتونی خوب و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دقسې رښتونی خوبونه به لیدل. د نبوت نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیه السلام به خوبونه لیدل. 6 میاشتې د خوبونو زمانه وه، پوره 6 میاشتې. او بخاری شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي چې کم خوب به مې ولیده سار به داسې د هغې تعبیر ما ته ښکاره لکه د انور چې راوخېږي. د انور په شان به ما ته هغه تعبیر ښکاره چې څه خوب به مې ولید همغسې به کېدل. نو پیغمبران چې خوب اینې رونو هغه بالکل رښتیا. یو ځل فرمایي مجلس کې ناست دی، وی ما دا خپل ملګري راته راپېښ شو صحابه کرام، او کمیسونه یې چولي. د چا کمیس د دې سینې پورې و، د چا د هغې نه لاندې د خېټې پورې و، د چا د هغې نه لاندې د کونډو پورې و. او وی چې عمر فاروق ته مې وکتل نو هغه ځان پسې خپل کمیس راښکه ډېر زیات اوږد و، بالکل ټول وجود یې پکې پټ او ځان پسې هغه کمیس راښکه. صحابه ته تپوس کوي فما اولته یا رسول الله، دا الله رسول څه تعبیر دی ولا وسته؟ وی دا قمیص د دې تعبیر دین دی. دین لکه څنګه چې په قمیص کې سړی پټي نو مسلمان په خپل دین کې پټ دی. څنګه چې قمیص سړی د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ کوي، دارنګې دا دین سړی د الله د قهر او د غضب نه بچ کوي.
چنګسته چې په کمیس د سړي عورت پټي دارنګې په دین د مسلمان هغه بیزتي پټه ده، هغه شرم یې پې پټ دی. وی دا دین دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دین او دینداری د نورو ټولو په نسبت زیاته و. یو بل حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سار وقتی کې نا صحابه کرامو ته وی چا خو خوب نه دی لیدلی، باقاعده به د صحابو نه تپوس کو که چا خوب لیدي نو ما ته ووایه چې تعبیر ورته وباسم. چا خو خوب نه دی لیدلی. صحابه چپ پاتې شو، وی ما خو بیګا خوب لیدلی دی. وی د الله رسوله څه دي ولیدل؟ وی ادومه او دوه فرشتې رالی، دوه کسان، دواړو د مټه ونیوم او ناشنا سیلی را باندې وکړ، اوچت یې کړم بر اسمانونو ته وخېجولم. دا خوب دی د نبی علیه السلام مبارک. وی هلته داسې ناشنا ناشنا څیزونه راته وښول چې حیران شم. منامي معراج ورته وی. وی بره لاړم، یو سړی مې ولید په ځمکه پروت دی او یو بل انسان د هغه خوا کې ولاړ دی او ورسره کاڼي پراته دي، غټې غټې تیږې. دا چې کوم سړی ورته ولاړ دی دي تیږه اوچتی او د دې ملاس سړي دا سر پې ولي، او چې دا سر یې ولګي نو سر یې چپړی شي او دا کاڼي لرې ودانګي. دا سړی لاړ شي هغه کاڼي پسې، خو چې دې تر څو راځي او کاڼی را رسوي د سر بیا جوړ شوي وي نو بیا یې پیولي، دې چغې جوړې کړي، سر یې بیا ریزه ریزه شي او کاڼی پرې راوتمبېږي، بیا یې لرې پرېوځي. بیا دا سړی لاړ شي کاڼي پسې، کاڼي چې راوړي د سر بیا برابر شوي نو بیا یې ولي. وی مې چې دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، ځکه سر یې ماتېږي په کاڼي او بیا جوړېږي او بیا ماتېږي. دا څوک دی؟ وی هغې راته وی چې ته راځه مخکې ځه. وی مخکې یې بوتلم، یو بل سړی ولاړ دی او هغه ته یو فرشته ولاړه ده، یو انسان، او هغې انسان سره د اوسپنې یو تیره کونډه ده. دې سړي دی په دې خوله کې دلته ورکي او دا وښکې وله راکاږي تر سټه پورې وله دا ځای وشلی، دا مخ دا وشلی، وینې ترې بیږي او چغې ورته هغه سړی وایي. نو چې دا وشلی دې ځای پورې نو بیا ته هغه کونډو باسي دې بل وښکي کې وله ورکي، دا راکاږي تر سټه پورې دا وله وشلی او دې چغې وایي ورته. نو چې دا یوه وشلی دا بله جوړه شوي نو دا وله بیا وشلی تر سټه پورې، نو چې بیا دا وشلی دا بله بیا جوړه شوي دا وله بیا وشلی. ام چغې وایي وینې ته بیږي. ما د هغه ملګرو نه تپوس وکړو چې ملګرو دا خو د هغه مخکې نه زیات په عذاب کې مبتلا دی، وښکې یې تر سټه پورې شلولې کېږي او جوړېږي او بیا شلولې کېږي او دا څوک دی؟ وی زه ته مخکې ځه. وی مخکې بوتلمه، د وینو سور سیلاب دی، تک سور او دومره ګرم دی چې بړاستې خېږي، او یو سړی د سیلاب په دې منځ کې ولاړ دی او په غاړه یو بل سړی دی هغه ته کاڼي پراته دي. نو دا د سیلاب د منځ دا سړی راځي په دې وینو سیلاب کې ګرم کې چې د دریاب دې غاړې ته راورسي نو د غاړې دا سړی کاڼي اوچت کړي او غزار پې وکړي او داسې سخت رسا یې اولي چې په دې خولو لګي، په دې خوله کې دا کاڼي په دې خوله کې ورغیب شي او دا کاڼي دونه زوري چې دې واپس د دریاب منځ ته ورسوي. هغه بیا را روان شي ورو ورو راځي چې دې غاړې ته راورسېدي بیا په خوله په دې کاڼي کې په کاڼي په دې خوله کې ولي او د کاڼي دومره زوري چې د دریاب دې منځ ته ورسوي. مې ملګرو دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، د وینو سور دریاب او بیا ګرم او غاړې ته نشي راوتی په دې خوله لګي دی بل عذاب. دا څوک دی؟ وی ته راځه مخکې ده. وی مخکې چې لاړم یو بل انسان مې ولیده چې هغه ته مرداره غوښه پرته ده، داسې غوښه چې سخا بینتې دي ماتې پوزه پټه کړه او چینجي په هغه غوښه یې نښتې دي، دا نري نري چینجي، او هغه سړی لګیا دی هغه غوښه خوري او چې کله تې دا پوزه وترنګوي نه خوري نو بل یو سړی وله سپېړه ورکړي چې شا به خوره، په زور پې هغه سخا د چینجو ډکه بدبوی غوښه خوري. مې چې دا خو لا په غم کې غریب مبتلا دی، دا څوک دی؟ وی ته راځه مخکې ده. وی چې مخکې لاړم د تنور په شان یو غار دی، بره خولې تنګه ده او لاندې خولې کولاو ده او په هغې کې ښځې او سړي بربنډ سوځي،
بربند پکې پراته دي او هغه غار کې داسې اور دی لمبه وی چې وی دا سړي او دا ښځې چې بربند دي دا د غار د خولې ته راوخیږي وی زه وایم چې بس راپروزي ته خو بیا هغه لمبه کینې دي بیا ویښته لاړ شي بیا هغه لمبه راوچته شي او بیا د غار د خولې له دا خلک راورسي وی زم چې دا یې راپرېوتل ته وی بیا هغه لمبه ښکته شي وی ما تې تپوس وکړه چې دا څوک دی دا غریبانان خو په دې اور کې اوس وځېدل چغې وباسي دا څوک دي وی ما ته وی چې دا پرېږده ته را مخکې ده وی ویې ګرځولم ټوله شپې را باندې چکرې ووالې جنتونو ته یې بوتلم ناشنا ناشنا باغونه مې ولیدل داسې جنتونه مې ولیدل چې په هغې کې کمې اوبه روانې دي نو د خټو په ځای پکې مشک دي او عنبر دي او چې هوا والوځي نو خوره زعفران روچت شي یو ناشنا مزیدار محل مې ولید ډېر اعلی خشته وی ما تپوس وکړه چې دا د چا محل دی وی دا د عمر ابن الخطاب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل دی حضرت عمر ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی عمر اړه مې وشو چې ستا محل ته ورننوځم خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا ورنرلم ځکه عمر کې خو غیرت زیات و هسې نه ته خفه نه شې چې زما کور ته بغیر زما د اجازت نه ولې دا وردن نه شوې وی عمر فاروق رضی الله عنه چې دا خبره واورېده نو ویې ژړل سترګو نه یې اوښکې وبهېدې وی ابکا اغارو یا رسول الله دا الله رسوله زه په تا غیرت کومه په بل چا نه نو په تا چې ته زما کور ته ولې ننوتې دا خو به زما دپاره ډېر لوی سعادت او نیکبختیا وه چې زما کور ته ته ننوتې وی یو بل خشته محل و مزیدار د هغې محل خوا کې یو وله وه او هغې سره د میوې بوټي و ډېر اعلی او د هغې څانګې د هغه میوې ډکې وې او څانګې ځمکې له را رسېدلې وې داسې ګوره خشته د میوې بوټي و او اوبې داسې یخې وې لکه د واورې او داسې خوشبویه وې لکه د مشک او د عنبرو داسې خوږې وې لکه د شاتو داسې سپینې وې لکه د پیو یو وینځه ناسته ده یو خدمتګاره ناسته ده او هغه په هغې اوبو اودس کوي نو چې هغې ښځې به په هغه اوبو اودس کو په مخ به یې لپه واچوله او ساسکي به ترې پرېوتل نو د کله ملغلرو به هغه دوړېدل هغه ساسکي او داسې وینځه وه چې د هغې د نلي دننه مغز د بار نه ښکارېده وی ما تپوس وکړو چې دا څوک دی دا محل دا منظر وی دام ستا یو امتي دی حضرت بلال دا د هغه کور دی دا ښځه څوک ده وی دا هم نه وی ما ته وی تپوس دې په خپله وکړه خطا شوم تپوس دې وکړه وی ښځې له ورغلم چې دا محل وی دا ستا یو امتي دی حضرت بلال د هغه دی اما چې ته څوک یې چې دلته ناست دی وی زه هم د هغه په انتظار ناست یم نو نبی علیہ السلام مبارک به حضرت بلال ته خندل وی بلال ستا کور مې لیدلی دی او ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده ستا نه مخکې ما ستا د جنت ښځه لیدلې ده وی چې بره مې وکتل ناشنا محلونه دي ډېر عجیبه هغې ته یې وروخېجولم تپوس مې وکړه چې داسې دي وی دا د عامو مسلمانانو کورونه دي چې د هغې نه بره مې وکتل ناشنا بلډینګونه او محلونه او باغچې دي تپوس مې وکړل چې دا د چا کورونه دي وی دا د شهداو کورونه دي وی چې د هغې نه بره مې وکتل یو ناشنا محل دی ډېر اعلی او ډېر مزیدار محل دی نو تپوس مې وکړه چې دا د چا دی وی دا ستا محل دی وی ما ورته وی چې پرې مې دی چې د خپل کور ته ورننوځم او ویې ګورم وی اوس دې لا وخت شته چې کله د ټیم پوره شي نو بیا به ورته ورننوځې الحمدلله وی بیا مې د تپوس وکړه چې ښه نو دا د عذاب دا خلک چې دې راته وښول دا څوک وو ټوله شپه مو ګرځولم او پوه یم نه کړم وی راته وی چې هغه ړومبې سړی چې په ځمکه پروت او سر به یې وله په کاڼو کې پړیکاو دا هغه انسان دی چې قرآن یې ویلي قرآن یې زده کړي خو د شپې تودي تلاوت نه کوي د ورځې په عمل نه کوي قرآن یې زده دی پوه دی پې د شپې تلاوت نه کوي چې پاسي او د ورځې په عمل نه کوي چې مړ شي دی د قبر عذاب دی تر هغې پورې چې قیامت راشي بیا د قیامت نه پس د الله خوښه ده چې معاف کوي او که نه معاف کوي وروڼو چې د چا قرآن یاد دی که لږ دی او که دی ډېر
پکار دی چې د هغه قرآن تلاوت وکړي. قرآن په تاخونو کې میږ دی، د قیامت ورځې نږدې دي. داسې وخت به راشي، د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی چې خلق قرآن شریف راوالي، تشې پاڼې به خط په پکې نه، دا به ته لوتې تلې به یې وی د هغې نه مخکې پکې تلاوت وکړئ. ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي کور کې قرآن شریف پروتي دوړو ته خاورو ته ډولۍ کې ناوې سره مونږ وړو چې قرآن شریف په سره لاړ، خو نه ناوې تلاوت کې او نه د ناوې خاوند تلاوت کوي. کور کې قرآن شریف پروت دی، مړي سره مقبرې ته وړو. ګورې مړي سره قبر کټ کې قرآن شریف وړل ګناه ده، دا به قطعا نه وړی. مړي سره یې کېدو بیا ادبي د قرآن شریف وکړو، په تشو اوړلو په قرآن شریف ګورې روړو نه خلاصېږو، تر څو چې په دې قرآن عمل نه کړې او تر څو د هغې تلاوت نه کړې. دویم سړی چې تولید چې دا خوله به یې وله سیرې کوله، دا هغه انسان دی چې دروغ وایي، دروغجن. او دې دپاره یې وایي چې خلک وایي چې د خوا لکه ناشنا خبره وکړه، او بیا یو یې بل ته خورئ او بل یې بل ته خورئ، دا د دروغجن سزا ده. دی د قبر عذاب دی چې څنګه مړ شي دا چل به ورسره کېږي. او بیا چې قیامت راشي د الله خو خلک یې معاف کوي او که نه معاف کوي. او هغه دریم کس چې د وینو په دریاب کې و، دا سودخور دی، سودخور. الله دې د سود دوستان چې مړ شو دی د قبر عذاب دی. خدای خبر چې زر کاله به قیامت ته، او که شل زره کاله به او که 1 لاک کاله به دی عذاب. او چې بیا قیامت راشي د الله خو خلک معاف کوي او که نه معاف کوي. هغه چې تا بل سړی ولي چې هغه مردار هغه وخه خوړه د چینجو ډکه، دا هغه انسان دی چې په دنیا کې پردي غیبتونه کوي. دغه د قبر سزا ده. رونو ګورې غیبت نه مولا خلاص دی او نه تیمي خلاص دی. توبه ته وباسئ. په جومات کې که 2 کس یو ځای شي غیبت، په لاره که 2 کس یو ځای شي غیبت، د پټي په پوله که 2 کس یو ځای شي غیبت، اجره او بیټک کې د شپې ناستې غیبت، دکان ته که سودا له دکاندار له لاړې 2 منټه وخت د سړی غیبت. خدای دې د غیبت نه د خولې محفوظې وساتي. سخته ګناه ده، سخته ګناه. وی دا غیبتي سړی دی، او غیبتي هم دقه مرداره غوښه به خوري، سپېړه به ورکوي وله فرشته په زور، په دوره به یې وایي چې خوره. او په هغه غار کې چې د تنور په شان بربند الکان او جینکې ښځې او نر تولیدل، دا هغه د دنیا زناکار خلک دي، او دغه د قبر عذاب دی. تر قیامت پورې دغه سزا ده. او چې قیامت شي بیا د الله خو خبره چې الله ورسره څه کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوب. وی په خوب کې راته رب العالمین دوزخونه وښول، یو غرض وشو غرض. وی ما تپوس وکړه چې دا غرض د څه دی؟ وی دا چې کله الله جهنم پیدا کړی دی د ځمکې او د اسمانونو نه ډېر مخکې، لا نه ځمکې پیدا وې نه اسمانونه پیدا و، دا کائنات نو پیدا و، الله دوزخ پیدا کړی دی. نو د دوزخ د سر نه یو تیږه ورخطا کړه. وی د الله رسول هغه اوس ویښته ورسېدله. دومره دوزخ جوړ دی، اوس یې له ویښته ورسېده. نو زما خبره دې پورې وه چې خوب د پیغمبر وحی ده. پیغمبر چې کم خوب وویني دا د الله را طرف نه، دا بلکل رښتونی، په دې کې دروغ نه. او د پیغمبر نه ما سوا چې کم خلک خوبونه وویني، نیکان خلک، او بیا عموما د سار په وخت کې خوبونه وویني، دا هم رښتونی خوبونه. چې کم خوب داسې خوبي چې بنده پې خوشحاله شي، ښکلي څیزونه وویني، شنه څیزونه وویني، سپومې په خوب کې وویني، دا خشته خوبي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بیبي د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د خیبر په جنگ کې دا ونیوې شوه. اصل کې یهودنه وه یا مسلمانه شو. نبی علیہ السلام مبارک چې چا به ورته بیا یهودیه وي، نو نبی علیہ السلام مبارک په پې خفه کېده چې نه ګورې دا ورته ونه وایه. دا خو د ایمان نه مخکې څوک یهودیانو چا شرک کو، الله ورته ایمان ور نصیب کړ. نو دا په خیبر کې وه. د یو یهودي لور وه، د یهودي سردار، او بل یهودي سردار باندې واده وه، او د واده یو څو شپې شوې وې. چې کله نبی علیہ السلام خیبر فتح کړ او د خیبر خلک څوک غلامان بریان وینځي شو، نو دا صفیه رضی الله تعالی عنها یو بل صحابي دی حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر انتهایی خوبصورت و،
دومره خشتو چې جبریل علیه السلام براته د هغه په شکل براته. نو نبی علیہ السلام مبارک ته هغه وی چې مال پکې یو وینځ راکوي زه پکې خوښه کځان. نو چې هغه ورغی نو دا صفیه رضی الله عنها خوښه کړه، خو دا خپه وه. چا یې تپوس وکړه ولې خپې؟ وی ګوره زه د یهودیانو د یو سردار لور او په بل سردار وادو، نو پلار مې مړ شو په دې جنگ کې، رور مې مړ شو او خاون مې مړ شو او زه وینځه شوم. نو خپه په دې مه چې ستاسو مشر زه یو عام انسان له ورکړم، پکار دا وه چې ستاسو مشر زه ځان سره ساتل وی نو ښه به. نو نبی علیہ السلام مبارک ته چا الوی چې یاره صفیه خو خپه ده، اگر چې کم صحابي ته یې ورکړې وه دومره خشته و چې په مخ بتنو په مخ به یې څادر اچو، دومره ښکلې و، خلک به یې تماشو له راتلل. نو یې خپه ده، د الله رسوله ته یې ځان ته راواړوه نو خوشحاله به شي. پلار یې مړ دی، رور یې مړ دی، خاوند یې مړ دی، مسلمان هم شي، ایمان یې هم راوړی. نبی علیہ السلام یې ډېره ښه پیغمبر علیہ السلام مبارک له راغله. نبی علیہ السلام ازاده کړه او نکاح پې وتړل. نو د هغې په دې مخ یو سور داغ و. چا یې تپوس وکړو دا سور داغ د څه دی؟ وی دا چې کله زه واده شم، ګوره هغه وخت کې دا ګوره یهودیه وه، کافر هم خو خوبونه یې نه. وی چې کله زه واده شم د شپې مې په لومبۍ شپه خوب ولید چې د مدینې شریفې نه یو سپومی راوچته شو، خطه بره خطه د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا را کوزېده را کوزېده ما پر جولی کې را پرېوته. وی ما خاوند ته الوی، خاوند یې د نجومو ماهر و، پوه انسان و. وی مې چې دغسې خوب مې ولید، وی لاس یې اوچت کو زما دا مخ یې ښه مضبوطه څپېړه و او داسې ووایلم چې د مخ باندې مې چاپه جوړه شوه. وی مې چې سړي او څه چل دی ولې دې ووایلم؟ وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، ته جوړه خوبونه یې نه، په دې خوب پسې بړنده شي. ښه څو ورځې پس نبي علیہ السلام راغی، حمله وکړه، خیبر فتح شو، هماغه د مدینې سردار ته خدای پاک ور ورسوله. نو خشته ښکلې خوب مزیدار سپومی څوک په خوب کې وویني، دا ښکلې خوب دی، دا اعلی او مزیدار او خشته خوب دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي خوب مې ولید، د ریخمو یو ټوکړه ده او زما لاس کې را زه پورې نښتم او هغه ټوکړه په جنت کې الوزي، کله یو طرف ته زه پورې نښتم او په ټول جنت کې ګرځي او زه ورپسې نبی کریم صلی الله. او بیا مې پکې دوزخونه مولیدل. نو دې خور ته الوي، خور یې د نبی علیہ السلام بیبي وه، هغې نبی علیہ السلام ته الوي چې عبدالله خو داسې خوب لیدی دی، وی ډېر ښه سړی دی، خو یاره ارمان که د شپې مونځ کوي نو ډېر بخي. هغې عبدالله ابن عمر ته ووایي چې دا خوب خو ستا د ښه سړیتوب نښه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې عبدالله ښه انسان دی، خو چې د شپې مونځ کوي، بیا به یې ټوله شپه مونځو، لږ به یې خوب کو، ډېر وخت به یې مونځونه کول. ګوره خوب چې ووینو چاته دې بیان کو او هغې کوم تعبیر وویست د هغې مطابق انسان له بیا عمل هم پکاري. نو مختلف قسمه خوبونه خلک دي چې کم خوب داسې وویني رونو چې هغه خشته خوب وي، پس به یې پېژنې د نیکۍ کار ته په خوب کې کوې، دا ښکاره خبره چې ښه خوب دی. یا شنه څیزونه دې ولیدل، میوې دې ولیدلې، باغونه دې ولیدل، سپینې اوبه دې ولیدلې، د ونو پاڼې دې ولیدلې، جومات دې ولید، قرآن حکیم دې ولید، خشته آواز دې ولید، ښکلې خلک دې ولیدل، خشته کاڼي دې ولیدل، ښکلې مزیدار نری باران دې ولیده، خشته نری یخه هوا دې په خوب کې ولیدله، دا ټول کمیس دې ولید، پی دې وسکل په خوب کې، بعضې خلک پی پکې وسکي په خوب کې، دا علم دی. کمیس یې خپل ځان لیدی چې کمیس اچوم، بل سړی دې په سپینه جامه کې ولید، سپین رنګ دې ولید، دا خشته خوب دی رونو، دا الله حمد پې وی ادا کې. نبی علیہ السلام فرمایي وی الحمدلله، دا د الله. او که خراب خوب دی ولید لکه وینې دې پکې ولیدلې یا ګندګي دی ولیده، بعضې وخت سړی خوب وویني چې ما خپې د سوټو دي یا وجود مې د ګندګۍ دی، دا حرام مال دی، دا حرام خوري ده. یا تور څیزونه دې په خوب کې ولیدل، څښا تور څیزونه یا خړ څیزونه دې ولیدل، ډیرانونه دې پکې ولیدل، او یا دې پکې نور څه داسې خطرناک او څښا څیزونه ولیدل، پوه شه چې دا د شیطان خوب دی، شیطان درته په زړه کې وسوسه اچولې ده. نو یریږه مه، بلکل چړه کې سودا رانه ولې، زیرته دم خیم. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې
چې 3 ځله ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او هر ځل ګس طرف ته لاړې وتوکه، د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر تا ته نه پېښېږي. او زما پې تجربه ده. بس چې کله ویښ شوې درته یاد شي، که هغه وخت را ویښ شو درته یاد، او که نه د نه یېرو وروستو راته یاد شو، یو ورځ پس هم درته یاد شو، خیر دی. بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګس طرف ته لاړې توکه، بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا ګس طرف ته لاړې توکه. 3 ځل باندې بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او بیا ګس طرف ته لاړې توکه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دې خوب به هېڅ اثر هم نه، بل چې خوب دی اول الزمارو، نو هغه انسان ته به وي چې هغه ستا خیرخواه هم وي او په خوب پیږي چې ښه تعبیر د له وباسي. ګوره بدخوا ته به نه وی، خراب تعبیر به د له وباسي. ناپوهه ته به نه وی، ښه خوب به دې لیدی به له غلط تعبیر وباسي. نو بیا به دې په الله دا ګماني چې داسې به کېږي، نو خامخا به هغسې بیا کېږي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل کې 2 کسان ورسره نورم په جیل کې، یو هغه انسان و چې بادشاه له به یې شراب ورکول، بل هغه انسان و چې د بادشاه له به یې ډوډۍ ورکوله. دواړه چا لمسولو پیسې یې ورکړې وې چې تاسو په دې ډوډۍ کې زهر واچوه، دې بادشاه له یې ورکړه، او دې بل ته یې وې ته په دې شرابو کې زهر واچوه، بادشاه له یې ورکړه چې دا بادشاه مړ شي. هغه چې کوم ساقي و شرابو والا، د هغه زړه خفه شوی، روي دې بادشاه خو ما سره ښه کړي دي، زه خو له ده نمک خورم، ډوډۍ دې راکوي، اوبه دې راکوي، نو زه یې ولې درته ضرر ورسوم؟ نمک مرداره ولې جوړ شم؟ ډوډۍ او اوبه ورسره ده دي، او زه یې ده ته ضرر ورسوم، زهر دې ورته واچوم. یاره دا خو نامناسبه ده. وی نه داسې نه کوم. او چې هغه کم ډوډۍ والا دی هغه نمک مرداره و، حکم یې وکړي دا دواړه جیل ته بوځئ. یو په یو الزام ولګو، بل په بل الزام ولګو، چې پوره تحقیق وکړو چې کم یو زهر اچولی دي. که چا اچولي چې هغه سرمن ته وباسم، پانسي کم، چا نه اچولی به خلاص شي. چې جیل ته لاړل، هلته کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو. نو دواړو ورته خوب بیان کړ، څوک وی لیدلی او څوک وی په دروغ یې جوړ کړی. خیر یوسف علیه السلام ته هغه یو وی چې ما یو خوب، یوسف علیه السلام خو به د خوب تعبیر ورکړ، اخو ماهر و. قرآن حکیم کې الله فرمایي وی ما ول د خوبونو د تعبیر علم ورکړی دی. نو یو کس ورته وی چې ما بیګا خوب ولید، لاس کې مې انګور دی هغه نه چوڼوم د انګور، او د هغې نه شراب جوړوم او بادشاه لی ورکوم. شراب د انګورو نه جوړېږي. دا بل وی چې ما په سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي پشکري کې، او مارغان راځي او د هغه ډوډو نه ټونګه اخلي او ډوډۍ دې تختی. ای یوسفه زمونږ وروره د دې خوب تعبیر راله راکړه که تعبیر دله نه دی. یوسف علیه السلام ورته وی چې دا کم سړي په لاس کې شراب دی او انګور نه چوړی او شراب په بادشاه سکي، وی ستا د خوب تعبیر داره چې ته به خلاصېږي، او بیا به زه بادشاه ته به حقه شراب پیش کې او په هغه به دا شراب سکي. او دې بل ته وی چې ستا په سر د ډوډۍ شکرې ګرځې او مارغان تې خوري، نو ته به پانسي کېږي، او مارغان به راځي ستا د سر نه به غوښې وړي او ابه تختی. وی هغه ورته وی چې مړه مونږ خوا چې د قصده خوب جوړ کړی، وی که د قصد دی او که د رښتیا دی، خو چې ما څه اویو مقصې به کېږي. واقعي بادشاه چې تحقیق وکړ، هغه ډوډو والا کې غلا راوخته، هغه په هغه ترکاریو په ډوډۍ کې زهر اچولي، او چې کم ساقي د شرابو هغه هغې کې زهر نو اچولی. ساقي یې بري که، وی ته بیا د بادشاه خدمت کوه، ته ډېر وفادار یې، ځکه چې تا د بادشاه جون بچ که، که تا غږ نه وی کړی او دا ډوډۍ بادشاه خوړی خو بادشاه مړو، وی ته وفادار یې، ته به ما سره هم حق شراب به راباندې څکې. او چې کوم هغه نمک مرداره ډوډۍ والا هغه بره په سولی که او پانسي یې که، او مقصې وشوه چې مارغان به راتلل او غوښې به یې تختولی او خوړی به. دې وجې نه علما لیکي چې خوب هغه چاته بیان که چې هغه په خوب پوهېږي او نیکي چې ښه تعبیر دله وباسي، که خراب تعبیر دله وبست. یې لکه
تا باندې خو بیماری راتلو والا ده. تا ورته وایي چې ما خو خوب لیدلی چې بسترې ته مې ډډه والې ده او بالښت ته پروت یم او خپې مې اوږدې کړي دي. اوس دا ښه خوب دی، دا آرام او راحت دی. تا خو ښه خوب ولید چې زه په آرام او په راحت یم او بستره کې پروت یم او ډډه مې والې ده. او یو بېوقوف ترې خوب بیان کړ. بېوقوف وایي ها مرض د باندې راتلو والا دی، ښه په بسترې ته به خېجې، په بالښت باندې سر پروت وي، ښه او پاسېدین ته بیا نشي، قبر ته ممکن ده چې ورسېږي. اوس هغه دله دا تعبیر وویسته. بچیرجانه خدای دې داسې خوب نه ساته. کم وخته چې د ښه خوب دې ونه دي چې موږ د تعبیر درکو چې بلو دې واده دی چېته ووینه که نه. اوس چې دا خوب یې دله تعبیر وویسته، که رښتیا دی که دروغ، د سړي په ذهن کې وسوسه پیدا شي چې جوړ ناجوړه کېږم. حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی، بنده چې په ما کم ګمان کوي اقصې وررسېږم. د دې سړي په الله دا ګمان راغی چې بس بیمارېږم، نو الله تعالی ولا بیا هغه مرض راولي بسترې ته وغورځوي. نو خوب به نیک سړي ته پیش کې، هوښیار سړي ته چې تا سره مینې چې خشته مدیدار ښکلی تعبیر درته وبس. او که چېرته خوب دې خراب ولید او تا بل چاله دې لاړ چې ما خو داسې خوب لیدلی، نو ته ولا خراب تعبیر مو ورکوه، ښه تعبیر ولا ورکړه. هلکه وایي خوب دې بد نه دی، ښه خوب دې ښه دی. زه له غوندې حرامو مرامو نه ځان ساته، نور خوب دې بد نه دی، ښه دی. ولې قسم دی ما خوب کې نو نبي علیه السلام یې ماله راکړي، وی دا واخله دا ځان سره جمع که. نو داسې بله کوټه د هغې کې دا نجیب اجي صاحب ولاړ دی، هغه له ورکړم چې دا محفوظ که. نو بیا ولا دا بل طرف وخورئ، نو بیا ولا هغه نبی علیہ السلام مبارک مال راکی. او زما زړه کې دا تیریږي چې د دې دا مطلب دی چې اوس په ما ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا په دې ملګرو تقسیم کړه. نو زه بیا دې نجیب اجي صاحب له ورکړم چې اجي صاحب ودرېږه زه دا نور ویښته رالم، خو دا ته سنبال کړه چې دنې ګور یو ویښته پکې ونه غورځېږي، دې کې بیا زه راویښ شم. دا هم ښه خوب دی مزېدار خشته. بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوب کې وویني دا رښتونی خوب دی. الله تعالی چې په خوب کې وویني، ډېر خلک الله په خوب کې لیدلی. زمون غرغشتو بابا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه دا هغه متعلق راځي چې هغه به الله تعالی په خوب کې لیدل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خوب کې ډېر لیدل. او ای شاگردانو ته ماته مولانا سربلن خان مولوی صاحب دا نوی کلی زموږ د باباجي سره ډېر تعلق و، د حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه د جماعت امیرو د جماعت ناجیه او ډېر لوی عالم. نو هغه د غرغشتو بابا شاګردو. نو وی غرغشتو بابا مونږ ته وی چې مونږ ورته مولانا صاحب وی، نو نه ما ته مولانا صاحب مه وایه، ما ته مولوی صاحب وایه. چا به ورته شیخ الحدیث صاحب وی، نه ما ته شیخ الحدیث مه وایه، ما ته مولوی صاحب وایه. هر چا ته به وی چې ما ته بل ټکې نه وایه، نه شیخ الحدیث او نه شیخ القرآن او نه مولانا صاحب. دا د علماو ته خلک دا صفت نوم وایي، ما ته مولوی صاحب وایه. وی ما ته یو ځل تپوس وکړو چې صاحب دا ولې؟ وی چې کله ما سره د الله تعالی ملاقات په خوب کې شوی دی، نو ما ته مولوی صاحب ویلی دی، نو زه ځکه په دې خوشحالېږم. او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم سل ځله الله په خوب کې ولید، یو کم سل کرته. وی یا الله بېګا لکه دې ځان راته وښو، یو زړه کې مې یو سوال دی چې دا درنه وکړم. نو چې په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید، نو د الله نه تپوس وکړو، وی الله تعالی دا راته وښایه، هغه څیز راته وښایه چې په کوم څیز خلک تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي. ګوره څونه ښکلی تپوس کوي چې په کوم څیز تا ته به بنده زیات در نږدې کېږي، هغه راته وښایه. وی د الله تعالی په کتاب، زما په کتاب په قرآن حکیم، څوک د قرآن حکیم زیات تلاوت کوي نو ما ته به دومره زیات را نږدې کېږي د قرآن حکیم په تلاوت. نو الله هم سړی په خوب کې ویني. الله له داسې شکل نشته لکه زمونږ د انسانانو په شکل، خو الله تعالی په یو ښکلي صورت، په یو ښکلي شکل بنده وویني، دا د خوشحالۍ خوب. جنتونه دې ولیدل، دا د خوشحالۍ خوب دی. نهرونه دې ولیدل، دا د خوشحالۍ خوب دی.
تور او تریخ دریاب دی ولید، دا د خفګان خوب دی. خو یاد وساتئ رونو، ما درته ګورې دا موخه و چې کله دې د خفګان خوب ولید د غم، بس دغه علاج دی. 3 ځله اعوذ بالله او ګس طرف ته هر ځل سره لاړئ، د دې خوب به د هېڅ قسمه اثر نی. او خوبونه مجیبینو. یو سړی راغی ابن سیرین له. ابن سیرین یو ډېر لوی محدث تیر شوی، محمد ابن سیرین، او د خوبونو د تعبیر ډېر زیات ماهر و. یو سړی ولا راغی، وی صاحب بیګا مې خوب ولید، وی کوټه کې په کټ کې پروت یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي. هغه ورته وی شابه تخته د کوټې نه وځه، را پروزي کوټه دی. دې غریب لاړ او کټونه مټونه سامان یې ته وویستل، خو چې سامان یې ته وویست ټک شو، تیر مات شو، را پرېوته کوټه. تعبیر یې ولا وس. څه موده پس ولا بل سړی راغی، همدقسې خوب یې ورته بیان کړ. وی صاحب کوټه کې کټ کې ملاستې مو د کټ لاندې مې اور بلیږي. وی کټ دې اوچت کا او ځمکه وکنوه، خشته خشته سره سره لالونه پکې روخېږي، زه ځان له خرڅوه. هغه کټ بار که، سسکور او چاري راوړه، ځمکه یې وکنوله، پکې خشته مزېداره خزانه د سرو لالونو راووتله. شاګردان ورته وایي ناشنا سړی، همدغسې خوب هغه بل سړي لیدی او نو هغه ته یې کوټه راغورځېږي، نه تباه شو، کوټه یې را پرېوت. او ده ولید ده ته لالونه، هغه له دا تعبیر ولې نه ورکو. ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وایي هغې سړي چې خوب لیدی په اوړي کې لیدی، او په اوړي کې خو چې په کوټه کې د کټ لاندې اور بلیږي، خو رتبه یې نښه ده. اوړي کې څوک اور بلی په کوټه کې؟ نو ما وی چې بس کوټه یې راغورځېږي. او دې سړي چې دا اور ولید د کټ لاندې دی په ژمي کې ولیده، نو په ژمي کې خو په کوټه کې اور بلیدل، او بیا په یخ وطن کې د الله لوی رحمت دی، او د اور شکل او د لال شکل یو دی. نو بس ما دا تعبیر وویسته چې دا رحمت دی او رحمت لال دی، او هغه پکې راووتل. نو ګورې خوب کله د اوړي د موسم جدا تعبیر لري، او د ژمي د موسم جدا تعبیر لري. یو سړی ولا راغی، وی صاحب خوب مې ولید. وی څنګه؟ وی یو ګډ را پسې دی او ده ته مخکې. وی چې ناګانه راورسېد، دا خپې راله وواله زخمي کړه راله، وینې رانه وبېدې. وی بس کفن مفن ځان له برابروه، مرګ دې نږدې دی. چا ورته ګډ خو ښه شی دی، او ګډ که سړی ووایي نو د ګډ په غذار خو څوک مري نه. وی نه، ګډ مرګ دی، مرګ د قیامت پر ورځ به مرګ د ګډ په شکل شي، او یحیی علیه السلام له به الله تعالی چاړه ورکړي چې دا ګډ حلال نو حلال بیږي. وی دا مرګ دی، او دې ته تښتېده. بل یو سړی ولا راغی، وی صاحب بیګا مې خوب ولید، یو ګډ دی، همقسې خوب ښکرور، او زه ورسره لګیم او جګړې کوم، ګډ رانه تښتي او زه ورپسې. وی ناګانې مخ راواړوه او ویې والم دا خپې رالوشلوله. وی الله به دله ډېر زیات ژوند درکړي. شاګرد ته عجیبه خبره ده. پرون هغې یو سړي خوب ولید، هغه په ګډ ولا په ښکرو خپه وواله، او تا وې مرې به او سړی مړم شو. نن ده خوب ولید او دلم ګډ په ښکر خپه وواله، او ته وې الله به ژوند درکړي. وی ګوره هغه ته تښتېده، د ګډ نه څوک تښتي نه، ګډ نه ملا څوک تښتي، مرګ ورپسې و. نو د مرګ هم سړي پسې را روانې دی ته مخکې، او مرګ ورپسې وي. او دې سړي دې ګډ له په مخه ورته مقابله یې وله کوله، تښتېده ته نه. د ګډ فطرت هم دا سپینه سړی تښتي، زمریان سړی تښتي، ګډ نه خو څوک نه تښتي. نو مرګ هغه دی چې تا پسې را روانېږي، ته ورپسې روانې، دا مرګ نه دی، دا عمر دی. ته وله مخې له ورځې ته مقابله کې. نو د خوبونو د تعبیر هر سړی نشي ایستی. نو یو هغه قسمه خوبونه یې رونو چې هغې ته رحماني خوبونه وایي. الله انسان ته په خوب کې د خوشحالۍ څیزونه وښیي، د الله حمد دی ادا کړي، او دی دې 2 رکعاته نفل ادا کړي. او یو د غم خوبونه وویني، شیطاني خوب ورته وایي، دغه اعوذ بالله دی وایي. هوښیار سړي ته بیان کړي او پوه ته. او دریم قسم خوب ما راته وایي حدیث النفس ورته وایي، هغه خوب دی چې سړی د ورځې څه کوي نو د شپې هغه ویني. دکان کې ناستي، دکاندار د شپې ځان په دکان کې ویني، زمیندار د شپې ګوټ کوي،
یا کلندر چغه وي پېښور له باروبار، نو دا هماغه دروازې چغې وایي، نو د شپې هماغه سوچ یې ذهن ته راځي. نو داسې د خطرې یا په کیفیت صاحب نعتونه وایي، اسم نعتونه وایي، د شپې په خوب کې هم نعت وایي. دې ته حدیث النفس وایي. بهر کیف ښه خوبونه کم وخت سړي ته ښکاري، ښه خوبونه هغه وخت کې سړي ته ښکاري چې د شپې د اخري وخت دی. دا د ښه خوب د لیدلو ټیم دی. او چې سړی ډوډۍ کم وخوري خو خوب بینې ګورئ، چې ډوډۍ ډېره وخوري بیا به شیطاني خوبونه یې. بعضې خلک وایي یاره ښه خو وسوسې ینم او ډېر خراب خوبونه ینم، نو ډوډۍ لږه کمه که نو خوبونه به سم وي. او چې سړی ډېرې زیاته ډوډۍ خوري بیا شملې م ورپسې وسکي او بیا ورپسې لاوڼه م وخوري، نو هغه نه بیا خوب تختیم نه، ښه او خراب خوبونه م اینې. کمه ډوډۍ چې څوک خوري نه خو خوبونه اینې. بهر کیف د خوب متعلقه دا بیان مې درته کو، د هغې دینی مسائل مې درته بیانو. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 199 نمبر کیسټ کې تاسو د خوبونو بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته په دې دکان کې ترلاسه کیدی شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک نزدې مرګره دی او لومبي خلیفہ دی او لومبي اسلام چې په نبی علیہ السلام راوړی دی په ځوانانو کې ناغه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی. دی فرمای ویزه چې ته په سفر تلم، تاریخ ابن خلکان دا واقع نقل کړی ده. وی په سفر تلم، وی لار رانه خطا شوه او یو زنګل دی، په هغه زنګل کې را روان یم او شپه شوه را باندې، باران هم شروع شو، زلزله او ګلی او سیلې هم زیاته شوه، مرګري م رانه جدا دی او زه بلکل یوازې روان یم په لاره کې. اوس یره او هیبت را باندې راغی چې خدایه زه به اوس څه کوم، روزم نه ده چې چاته آبادۍ پسې لاړ شم، شپه ده، مرګري مم نشته، زنګل دی، باران هم دی، سیلیم ده، ګلیم ده، طوفان هم دی. وی لرې ځای چې مې نظر ولګون یو رڼا مې ولیده، لرې ځای کې راته یو رڼا راښکاره شو. وی چې رڼا مې ولیده ورپسې روان شوم. وی چې ورغلم ورو ورو تلم په هغه ځنګل کې په یره او هغه رڼا ته ورنږدې شوم، نو هغه یو آبادي وه. وی ما وی چې دا به چېرته چا خیمه لګولې او مسافر به په لاره رواني، خو چې ورنږدې شوم نو هغه یو بلډینګ و، یو آبادي وه. اوس اومقسې باران او سیلی ده او شپه ده. وی هغې آبادۍ ته چې کوم ګیټ او دروازه و هغې ته مې ځان ور ورسو. یو څوکیدار ولاړ و، ما ورته وی چې صیب ما ته ور لرکه. وی ما ته هغه وی چې اجازت نشته چې کله سار سبا نور نی ختلی نو مونږ دې آبادۍ ته دننه څوک نه پرېږدو. وی ما ورته وی دا د څه آبادي ده؟ وی زه عیساییم او دا زمونږ د عیسایانو عبادت خانه ده. وی ما ورته وی چې زه مسافر یم او د خدای دپاره یخني مې شوې ده، باران را باندې ورېدلی دی او زلزل دی، ما ته دا دروازه لرکه چې زه لږ دننه آرام وکم. وی زه ورسره کلک شوم او سړی م کلک شو. نو هغه زمانه کې به د قریشو د خاندان او د مکې معظمې د کلي د خلکو ډېر خیال او قدر کو. وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې باشنده یم، دې دپاره چې راته اوس دروازه لرکي او په شر او شور په زور ورسره نښتیم لکه دوه کسه چې روان شي او جګړه غوندې جوړه شي. او ما ورته وی چې زه د قریشو د قبیلې سره بیا تعلق لرم، زمونږ د خاندان خلق د حج د حاجیانو خدمت کوي او زه د یو ډېر معزز خاندان سره تعلق لرم، نو مهرباني وکړه ما ته دروازه کولاو که. وی هغه راته نه کولاوله. وی بر هغه بالخانه کې یو سړي سر راښکته کړ. وی ما ته وی میلمه د کوم ځای؟ وی مې چې صاحب د مکې معظمې. وی چې مکه معظمه کې د کم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریشو.
وی څوکیدار ته وی چې دروازه ورته کولاو وی ما ته ور کولاو شو وی اقا سړی راغی او ما ته را تر غاړه وت او ځان ته یې رانږدې کړم چې خفه کېږم او زمونږ دا طریقه ده او دا زمونږ دستور دی چې مونږ ماښام نور پرېوتو سره دروازه بندو او سار نور ختو سره دروازه کولاوو دې درمیان کې مونږ چاته ور نه کولاوو خیر ته خفه کېږم ته میلمې وی ما ته یو بستره راکړل او یو کوټی راته حواله کړه چې دې کې سم له اوده شه وی زه اوده شوم خوب مې وکړ او کله چې سار را پاسېدم نو اقا سړی چې هغه د عبادت خانې د بره بالخانې نه زه صحیح کړی او د چا په اجازت چې زه دننه لاړم وی هغه راغی او زما ډېره ښه میلمستیا وکړه داسې میلمستیا زما وکړه او وی داسې خبرې را سره کوي لکه وی زما ګمان دار چې دا سړی ما پیژني په داسې اندازه ما سره ملاویږي لکه دوه واقف خلک او پیژنګلو کسان چې یو بل سره یوځای شي وی په داسې اندازه زما قدر کوي زما عزت کوي وی ده په دې خپل لکې کچی ما چې بنده دې پیژنې او تی نه پیژنې یاره چته خو ملاقات شوی دی خو دا سړی زما نه یېر دی ځکه زما دومره خیال او دونه قدر او دومره عزت او داسې خوراک یې را باندې وخوړو او سات په سات رانه معافي غواړي چې ګورې خفه نه شي او تا باندې تکلیف تیر شو مونږ درته څه وخت ورکولاو نه کو چې مونږ ته ګورې خیرې ونه کړې او خفه نه شي وی په دې خپل لکې زم کچه کېږم چې سړی دې پیژنې او تا نه یېر دی وی بیا ما ته وی چې راځه زمونږ د عبادت خانې سیل وکړه وی زه یې د مټونی روان یې کړم خپله عبادت خانه لویه ګرجره د عیسایانو او دغه سړی د هغه ګرجې پادري دی چې دا ما سره خبرې کوي وی ما ته وی چې راځه سیل د باندې کوم یو کوټه راته ښیي بله کوټه راته ښیي د هغې چې کوم کتابونه دی هغه راته ښیي وی یو کوټې ته یې وردن نه کړم د هغې جرنده کوله وکړه وی ما ته وی چې راشه دا کوټه وګوره وی چې ما هغه کوټه کې دن نه وکتل وی 3 بوتان دی پکې وی زه ورته ګورم وی حیران شم وی ځان ته هم داسې وګورم او هغه بوتانو ته م وګورم وی هغه 3 بوتان چې کم د منځ بوت دی نو وی هغه زما د یو دوست دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوت دی د هغې شکل دی خو دغه وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام سره تعلق و خو نبی علیه السلام لا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې وی ښي طرف ته چې کم بوت دی نو هغه زما شکل دی او ګس طرف ته چې کم بوت دی هغه زما یو بل دوست دی چې د هغه نوم عمر دی هغه د عمر فاروق بوت دی وی زه حیران شم چې خدای دا بوتان دې سړو څنګه جوړ کړي دي منځ کې د نبی علیه السلام بوت بالکل د هغه شکل ښي طرف ته زما بوت زما شکل او ګس طرف ته د عمر فاروق بوت د هغه شکل وی زه حیران یم سوچ کوم چې بنده جوړ خوبی نه ځکه دې سړو نه ته چې ته لیدې اوس بوت خو چې د چا څوک جوړی نو الی جوړی چې مخامخ ورته سړی ودرئ د هغه د پوزې د هغه د سترګو د هغه د غوږونو د هغه د جوسې پوره اندازه والی او کچې موکي دا کم خلک چې بوتان جوړی هغې باقاعده د تندي او د سترګو پیمایش وکړي کچ وکړي د هغې نه پس بوت جوړی مې چې دی زمونږ پیمایش کچ نه دی کړی نه راته چېته کتلي دي او زمونږ د 3 کسانو بوتان جوړی چې دا ته خوبي نه او که دا د ژوند دا ویښې واقع ده وی هغه سړی پادري ما ته خاندي وی ما ته وی چې دا د خوب واقع نه ده دا د ویښې واقع ده دا بوتان مونږ ستاسو جوړ کړي دي وی ما ورته وی چې زه په دې حیران یم په دې مې پوه که چې تاسو مونږ لیدي یو چې د مونږ بوتان هم جوړول تاسو سره د مونږ چېته مخکې ملاقات شوی دی تاسو چېته زمونږ د دې وجود کچه غشتی چې د مونږ بوتان هم جوړ کړي دي وی ما ته پادري وی چې نه وی ما ورته وی چې بیا هم دا بوتان څنګه جوړول وی ما ته پادري وی چې او دې پیژندل او که ناسې خبرې کوې وی ما ورته بالکل دا ښي طرف ته بوت خو زما دی وی ما ته وی څه فرق پکې شته وی مې چې نه بالکل نشته وی راته وی چې د منځ دا بوت د چا شکل دی وی ما ورته وی چې دا زما یو دوست دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه د شکل بوت دی او دا ګس طرف ته بوت د چا دی وی ما ورته وی چې دا زمونږ یو بل دوست دی د هغه نوم عمر ابن الخطاب دی عمر د خطاب زوی
دا د هغه بوت دی. وی ما ته وی صحیح دی، وی ما ورته وی چې او بالکل صحیح دی. وی ښه راځه. وی بوی تلم او هغه خپله کوټه کې کینولم. وی ما ته وی چې دا بوتان درې واړه مونږ جوړ کړي دي، دا مونږ ستاسو نه نالیدلې جوړ کړي دي، تاسو مونږ نه یې لیدې، او دا بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ورته وی دام څنګه جوړول؟ وی ښه اوس د تال ویم دا مینس کې الګ چې دا د چا بوت دی مینس کې دی، دی به د آخر زمانې پیغمبري، او خی طرف ته چې ستا کم بوت دی ته به یې ړومبې ملګری، او دا ګس طرف ته چې کم بوت دی عمر دا به یې دویم ملګري وي. وی ما ورته وی چې آخر تاسو مونږ لیدي نه یو، نو تاسو زمونږ بوتان څنګه جوړ کړي دي؟ وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو پورا ذکر پروت دی، د نبی علیہ السلام وجود، د هغې حسن، د هغې شکل مبارک، د هغې د وجود پورا اندازه، د حضور پاک د وجود پورا نقشه دا زمونږ په کتابونو کې پرته ده. دا مونږ د هغه خپلو کتابونو نه دا نقشه او دا بوت جوړ کړی دی، او ورسره ستا د دوو ملګرو ستا او د عمر دا پوره نقشه زمونږ په کتابونو کې پرته ده. نو مونږ د هغه خپلو کتابونو نه ستاسو دا نقشه او بوتان جوړ کړي دي. او ستاسو اندازه ولګوئ د انسان د دو انسانانو همدغه ظاهري شکل دی. زما او د ماسټر صاحب خو دغه یو شکل دی، دوه سترګې د دم دي زمام دي، دوه سپېمې د ده دي، دوه غوږونه او خوله او دغسې زمام دي. دا فرق په څه راځي؟ خو لږ غوندې رنګ کې فرق راشي، لږ غوندې پوزه غټه وړه شي، سترګې وړې غټې شي، مخکې لږ غټوالی ورکوټې والی راشي. نو تا اندازه ولګوه چې هغې داسې نالیدلې د حضور پاک او د هغه د ملګرو شکلونه جوړول، نو د دې څومره نښه او څومره صفت به پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو چې نالیدلې شکل جوړی. ولې لږه غوندې که پوزه مبارکه وړه شوې وه شکل به بدلو، لږ غوندې که غوږونه مبارک غټ شوي یا واړه شوي ټول شکل به بدلو، لږ غوندې که رنګ کې فرق راغلی وي شکل به بدلو، لږ غوندې که سترګو مبارکو کې فرق راغلی وي مکمل شکل به بدلو. نو داسې نالیدلې چې د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو بوتان او شکلونه جوړی او بالکل صحیح جوړی، دې نه اندازه ولګوئ چې د نبی علیه السلام او د هغه د ملګرو صفات او د هغې د هغه وجود اندازه او شکل او حسن او بیا د هغې د وجود هغه صفت او رنگ دا او په پخوانو کتابونو کې په صحیح طریقه ذکر و، ځکه خو ته هغې بوتان او شکلونه جوړ کړل. هر پیغمبر چې راغلی دی د آدم علیه السلام نه والا تر د عیسی علیه السلام پورې خدای پاک قرآن حکیم کې فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت. هر پیغمبر نه آدم علیہ السلام نه خدای پاک وعده غشته ده. خدای خپل کتاب کې فرمایي چې اے آدمه د آخر زمانه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه متعلق د نه لو ظلم کستا دور کې دغه پیغمبر راغی لتؤمنن به ولتنصرنه، دغه د آخر زمانه پیغمبر باندې به ایمان هم راوړی امداد به مرسره کوي. د نوح علیه السلام نم خدای دا وعده غشته ده که د آخر زمانه پیغمبر ستا په دور کې راغی ایمان بم پې راوړی لتؤمنن به ولتنصرن، امداد بم ورسره کوي. د ابراهیم علیه السلام نم خدای دا وعده غشته ده 1,40,000 پیغمبران چې څومره تیر شوي دي ټولو نه خدای پاک دا وعده غشته ده هر یو ته وایي که ستا په دور کې د آخر زمانې پیغمبر راغی ایمان بم پې راوړی امداد بم ورسره کوي. او بیا ورته خدای وایي اقررتم، اقرار هم وکړو ایمان به پې راوړی امداد به ورسره کوئ. هغې وی او الله بالکل به ورسره کوو. وی ښه فاشهد وانا معکم من الشاهدین، تاسو هم ګواه شئ الله وایي او زم در سره د ګواهانو نیم، په دې زم ګوایم او تاسو هم ګوان شئ چې د آخر زمانې پیغمبر راشي ستاسو په دور کې نو تاسو به په ایمان هم راوړئ امداد به ورسره کوئ. وایه دې نه لوی عظمت د نبي علیه السلام بل شته چې د پیغمبر نه وعده علي چې ایمان به پې راوړئ او امداد به ورسره کوئ. دا ګورې زمونږه الله تعالی مونږ باندې ډېر لوی احسان دی چې د یو ډېر ښکلی پیغمبر امتیانې پیدا کړي، د یو ډېر مبارک او د یو ډېر لوی جلیل القدر هغه پیغمبر چې سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او نبیانو سردار دی، فخر الاولین والآخرین، در وستنو مخکنو ټولو خلکو فخر دی چې هغه ښکلی پیغمبر خدای مونږ له راکړه او د هغې ښکلی پیغمبر امتیان خدای مونږ جوړ کړو. همدغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وی یمن ته تلم، یمن کې یو شیخ دی
یزدی وی هغه سره مې ملاقات شو وی ما ته داسې کوس پاس کتل وی ما ته وی د کم ځای نه راغلی وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې نه راغلیم وی چپ زه راته یو څو خبرې کوم وی هغه سړی شل کم د 400 کالو بوډا سپینګیري سړی دې خبرې ته لږ وخت کېدی دا درته د حضور پاک شان ښیم چې پخوانو کتابونو کې د حضور پاک څومره لوی شان ذکرو وی ما ته وی نور غږ مه کوه د مکې معظمې وی ما ورته وی چې او وی د قریشو د خاندانې خپله شروع شو وی ما ورته وی چې او وی په قریشو کې د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري وی ما ورته وی چې او د بنو تیم قبیلې سره تعلق لرم وی ما ته وی چې نوم دې څه دی وی ما ورته وی چې خلک راته ابوبکر وی نو په ابوبکر مشهور نوم یې خپل عبدالله وی د پلار دې څه نوم دی وی ما ورته وی چې ابن ابي قحافه دا مې د پلار ابو قحافه دا مې د پلار نوم دی وی ما ته وی چې تا ته یو ته سوال دنه کوم ته دې ما ته دا خېټه لږه څرګنده که وی ما ورته زما په خېټه څه کې وی ما ته وی چې زما پکې یو مقصد دی ستا نه پې څه دي ما ته لږه خېټه څرګنده که نو هل درته وایم وی ما ورته وی چې راشه څرګنده به کم وی دا خېټه مې ورته څرګنده کړه وی زما په دې خېټه دلته کې یو تور غوندې داغ و وی ما ته یې پټی که وی ما ته وی چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی او ته به د هغه ړومبې ملګری وی اتفاق ته ګوره زمانه ډېره تېره شوه وی حضور پاک زما دوستو او د نبوت دعوی وکړه وی ما ته وی ابوبکره ما له خدای پیغمبري راکړه وی ما ورته وی یا رسول الله بغیر دلیل او معجزې د پیغمبري منم بالکل منم ما در باندې ایمان راوړه ځکه خو ورته صدیق وی خو یو راکوټې غوندې تپوس دنه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده ایمان مې در باندې ګورې راوړه د دې نښې تپوس دې وجې نه کوم چې ایمان در باندې که نښه دې راته وویله ایمان راوړم او که دې ونه ویله ایمان نه راوړم ایمان مې در باندې مخکې راوړه هسې دا تپوس در نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده وی حضور پاک راته وفرمایل چې زما د پیغمبرۍ هغه نښه ده چې په یمن کې هغه شیخ نجدي ستا په خېټه کم داغ کتلی د یمن شیخ یزدي چې تا ته مخکې ستا په خېټه کم داغ کتلی و حقه زما د پیغمبرۍ نښه ده وی زما دې په خدای قسمي که دا ما چاته م ویلي نه پیغمبر علیه السلام نه بل چاته دعا کوې چې الله تعالی مونږ ته خشته خشته خوبونه وښولي او رب العالمین مونږ ته د دواړو جهانو مبارک سردار په خوب کې وښودلی مونږ ته پکې د نیکۍ خوبونه وښودلی او د خراب او د څښا خوبونه رب العالمین محفوظ وساتي زمونږ ظاهر شاه لاله ټبر وفات شوي هغوی ته هم دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي لوی سفر الله د راتو د خوشحالو کړي نن هم څوک مړی شوی دی ما ته خو پته نه لګي پیرانو فیملي کې او دعا ورته وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي څومره مردګان وفات یې الله ټولو بخي یا الله